الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. محترم و عزتمندو، یو بهترین ویډیو اغا نن مونږه تاسو ته تیار کړی دا چې هغه ډیره زیاته بهترین ویډیو ده او هغه ویډیو چې کومه جوړو نو دا د طالب العلم په باره کې ده چې کله یو طالب العلم مدرسې ته لاړ شي په هغه باندې څومره تکالیف تیریږي، په هغه باندې څومره سختۍ تیریږي، په هغه باندې څومره زبردستی تیریږي، سختۍ وي په غریب باندې، هغه څومره تکالیف برداشت کوي. خو دغه تکالیف نه بعد دغه انسان ته الله جل جلاله یو عزت ورکي، یو تاج ورکي، یو نور ورکي، یو رڼا ورل ورکي. بیا دغه کس بیا با عزت انسان دغه انسان نه جوړ شي. دا چې کله دغه سخت لګي برداشت کړي نو بیا دغه انسان ته خدای پاک جل جلاله لوی عزت ورکي. او علوی عزت داده چې خدای پاک فرمایي چې یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. کله چې خدای پاک جل جلاله چاته حکمت ورکي نو خدای پاک جل جلاله دغه انسان ته حکمت کثیر ورکړو، یعنی لوی خیر ول ورکړو. دغه انسان ته لوی خیر ملو شو. د حکمت نه مراد علم دی چې کله انسان ته علم ملو شول، علم وکړلو نو دغه انسان ته یو لوی خیر ملو شول. بیا خدای پاک جل جلاله فرمای: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خدای پاک جل جلاله فرمای چې آیا برابر دي هغه کسان، اے محبوب علی السلام مبارکه تاسو ته فرمای چې آیا برابر دي هغه کسان چې هغه عالمان دي او هغه کسان چې هغه ناپوه دي. یعنی چې کوم خلق پوه دي، سمجدار دي، عالمان دي، او یو هغه خلق چې هغه ناپوه دي، آیا دا کسان برابر کې دي شي؟ نو دا هیڅ کله هم برابر نشي کېدلی. نو خدای پاک جل جلاله د عالم یعنی د امی په منځ کې هغه تمیز را وستلو، هغه جدا کړلو. بیا خدای پاک جل جلاله فرمای چې انما یخشى الله من عباده العلماء. بشک د الله جل جلاله نه یریدون کې خلق علماء کرام دي. دغه طلبه او زندگی وګورئ څومره ساده زندگی ده. هغه غریبان ځان له کپڑے په خپل وینځي چې کله بیا معاشره تراشي او د خلکو اصلاح کوي، بیا خلک هم چې کوم دې سکي پس پکا باندې بولی. خلکو د مساجد او امامان هغه چې کوم دې په لګه تنخواه باندې گزاره کوي او پاغي کې چې یو جمع تغیر حاضر شو پلانې کاری سب نشتا ولی نشتا الکه دا غبم ضرورتي، دا غبم مشکلات دي چې سرنګا ته مشکلات لري، سرنګا ته ضرورت لري. دغه شانت دغه قاری صاحب یا د عالم دین صاحب دغه سي مشکلات لري، ضرور به لري. او بیا تنخواه په 3 او په 4 او په 15 روپۍ باندې هغه دغه خپل مسجد هغه چې کوم دی هغه تنخواه باندې بیا دغه مسجد او دغه امامتي کوي. نو عزتمندو چې کله هم تاسو علماء کرام په مساجدو کې هغه تاسو ته جمع کوي، تاسو ته درسونه کوي، سبقونه کوي، دغه سره تعاون کوي، د زړه د اخلاص دغه سره تعاون کوي. وردا تعاون تاسو ابس نه دی، دا بس تاسو ورځ د محشر باندې پکار راشي چې کله هغه سخت ورځ وي چې خدای پاک جل جلاله فرمای چې یوم یفر المرء من اخیه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. دا سه ورځ دا چې ورور بدن منډي وي، مور پلار بدن منډي وي، خزه بچي بدن منډي وي، یو نیکی بس تعالی نظر کوي. او په دغه ورځ باندې چې تا دا نه کوي کړي وي، د عالم دین خیال ساتلې وي، د قاری صاحب خیال ساتلې وي، نو دغه نه کوي بس تابع التفکر راشي چې کله ستا په عمل نامه کې دغه نه کوي واچي بس ستا عمل نامه الله جل جلاله درنه کې ګناهونه بل الله جل جلاله سپکی.
عزتمندو د خبرې د ټول خبرې مقصد دا شولو چې خپل علما کرام تعظیم کوي عزت کوي چې په هر ځای کې وي په هر مسجد کې وي د هر عالم دین تاسو قدر او عزت کوي ان شاء الله العزیز دنیا بم خيستوي اخرت بم خيستوي الله جل جلاله دې تاسو خبرې په خپل دربار قبول او منظوري کی آمین یا رب العالمین.